د دوو تنو په میلاو په راغلی وې د دنیا له ګلابه و د څلورو تنو په اوږو به درومې د ما ګلابه وره فرض که مو یو مړی د قبر خاورو له سپارو او په دې وخت که الله تعالی هغه مړی د لږ ساعت دپاره را ژوندي کړي او ورته وایي چې ته راغلي دغې خپلو خپلوانو او پردو له به څه پیغام ویل کړي نو ګلالو بچو د ما په خیال به د نفس نفسي په دې عالم کې هغه دغه یو څو جملې استعمال کړي چې په ژوندون کې خو راسره څو دوه امې نشه نه کېناستو او نن مې د کاټ نه ګیر چاپېر خپل خپلوانو پردي ناست دي او ژاړي په ژوندون به راسره چا خوږه خبره نه وه کړې او نه چا څه تحفه راکړې وه خو نن مې په کټ باندې او په قبر باندې د ګلونو څېرې اچوي ترسېدم به هغې لاسونو نه چې ماله به په سخت وخت کې او په سخت تکلیف کې څوک لاس راکړي خو نن مې د جنازې ډولۍ له ټول خپل خپلوان خپلې اوږې بدلوي ما به په ژوندون خپل ځان له یو ملګری لټوه چې د ما سره یو دوه قدمه لوړ شي خو نن د یوه ښه پروتوکول په صورت کې مې جنازګاه له وړي ګلالو بچو مله څه پته وه چې د مرګ به دومره ښکلی وي او دومره به زورور وي چې دا به مینې او محبت له دوباره ژوند ویل کړي بس مې د خپل ژوند دغه زخمي او دردېدلي لمحات په دې فاني دنیا کې تېر کړو په دې امید سره چې ما به څوک خپل وګڼي مله به څوک مینه راکړي د ما به څوک ضرورت محسوس کړي خو ګلالو بچو نن سبا د ضرورت وخت ده او زه د چا ضرورت پاتې نه شوم د خپل ځان خلاصېدو ډېره مینه